بسم الله الرحمن الرحيم باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها. باب دې په بیان د هغه اجاره کې چې جایز ده او هغه چې باغې کې اختلاف ده. مصنف رحمه الله د اجاري تعریف وکړلو، د اجاري شرایط بیان کړه او د اجرت د استحقاق وخت بیان کړلو. دلته اوس د کوم شي اجاره جایز ده کم نه ده جایز بیان برسته کوي ان شاء الله. خود سی وایا کم کې چې اختلاف به څنګه شي عنواني خې ناوله مسله بیانې تاسو ماته لږ متوجي شي. کم شي چې په اجاره ورکول کېږي د څلور قسمه کېدلی شي. کله کور وي، پټې وي او د سکونت د باره چاله به اجاره ورکوي. دویم اول نمبر کور دی د سکونت وغیرہ د باره چاله ورکوي. دویم نمبر پټې دی. نو پټې کله د فصل د باره یعنی هغه شي د باره چې هغې انتها معلومه او کله د هغه شي د باره چې انتها یې نه معلومه د بوټو او د آبادۍ د باره نه رسي. او کله سامان ویام کور دکان یو طرف ته، پټي به دوه قسمه او کله عام سامان وي او څلورم کله حیوانات وي. نو راځي اول نمبر مسله راته دا بیانې چې کورونه دکانونه کم چې تیار شوي د اوسېدو د پاره د سامان خرڅولو د پاره دا په اجاره باندې بل ورکولی شي اگر که دا بیان پکې ونه کې چا به پکې څه کوي. بس به حکم دا دی چا پکې هر څه کولی شي، خو هغه کار په دغه دکان کور کې نشي کولی کوم چې دکان کور ته نقصان ورکوي. لکه جرنده پکې جوړه کړي، لوهار پکې واچي، لوهاري پکې شروع کړي، دا پکې نشي. ورته وګورئ ويجوز جائز د استیجار الدوري په اجاره باندې نیول کورونه والحوانیت یو دکانونه لسکنا کم چې تیار شوي د سکنا د پاره. سکنا باندې ورکول نه یادي استیجار سره مو متعلق کوا. هغه دور کورونه هغه حوانیت کم چې سکنا د پاره تیار شوي هغه په اجاره باندې ورکول. وإن لم يبين اگر که بیان نه کی چې ما عملو فيها سبب کی کوي دا لسکنام ځکه د دوور او حوانیت سره متعلق له استیجار سره نه ځکه چې استیجار سره متعلق کین. وإن لم يبين به پزول دی خان به هو معنا دا شي چې کورونه او دکانونه د سکنا د پر په اجاره ورکول به څه مطلب شو. وإن لم يبين اورا اگر که بیان نکی بکی هغه شی یعملو چې دا مستاجر بکی عمل کوي فيها په دې دکانونو کورونه کې وجداد لأن العمل المتعارف فيها السكنة ځکه عمل کم چې متعارف دی په دکانونو کورونو کې هغه سکنا ده. نو که بیان یې وکړي او کوي نه کی المعروف عرفا کالمشروط شرطا کم شی چې په عرف کې معروف وي دا داسې لکه چې شرط یې لکه چې بیان یې شوی نو بیان ته هېڅ ضرورت نشته. 42 نمبر ماده ده لأن العمل المتعارف فيها ذکا عمل چې کوم متعارف دی په دغه کورونو دکانونو کې هغه سکنا ده. فینصرف الیه نو مطلق ذکر شي فرد کامل هم د غریدي ته بیره جا کیږي سکنا ته. باقی سکنا چې دا پدې کې څه تفاوت نه کڅو کوم پکې اوسېږي نو دا نه د ضروري چې څوک به اوسېږي. دې بیان سره روان دي. ځینې اشیاء داسې دي چې څوک استعمالي باغی سره بدلیږي نو هلته به د دې بیان ضروری دی چې منفعت به څوک حاصلې استعمال به څوک کوي. دلته نه ده ضروري. وګورئ وانه لا يتفاوت وانه لا يتفاوت دا سکنا دا متفاوت نه ده. فيصح العقد غالبا به فرق نه بس اقد ټیک دی. وله اي عمل وسغه د بار څه جایز دي مستاجر د بار وي عمل کولای شي په دغه کور دکان کې کل شي هر یو څه پکور کې خپل وسیږي اهل عیال څوک موسی دکان کې څه کارم کوي له اطلاق ځکه مطلق ذکر شوی المطلق یجري علی اطلاقه 63 ماده
الا انه لا يسكن حداد دمردا چې وسی بنه بکی حداد اسو ته وای لوار زکه غي سره دکان خرابيږي ها که باقاعده د دې لپاره ونیولو تسریح وکړه نو بس به خټیک ده لعبره للدلاله في مقابله التسریح دولسمه ماده ولا قصارا قصار دا کپڑے چې څوک انځيابم نه دوبي ځکه په خوا به پډانګو والي پلار پر نمور پرتوګي او پلار پرتوګي ډانګو وشلونه څنګه دي جنې د یار په تماشا وو د پلار پرتوګي په وهلو وشلونه وګوره ولا قصارن ولا طحان څوک چې بګي جرند کوي جرند نه مراد وبو ولا جرند د دکان خرابي یا د غوي ولا جرند چې تاویږي غم خرابي او د لاس کوم جرند د میچن چوته وي هغه نه خرابي هغه خیر دی وجداد لان فيه ضررا ظاهرا زکه بده کې خو ضرر دی او ضرر يزال لانه يوهن البناء زکه بنا خرابي لهذا فيتقيد العقد بما وراءها دلاله مقيد بعقد باغ چا باندې چا د دین علاوه دي دا حکم دلالتن لګي ښا نسل کې اعتراض نه جواب دی چې دکانې کوي د بارونی ولو منفعت په حاصلول شي منفعت خو جایز شو نو بس به کې شرطونه لګول ټیک نه دي ځکه الجواز الشرعي هنا في الزمان وما نسم درازي نو دا نو ماده دا نو الجواز الشرعي رسي بیانو جواب دا لري چې کې وقید د سلامتیا کوم شي چې خرابېدل وغه نشي خرابتیا راولي هغه نشي کولای غیر الله ويجوز استجار الاراضي للزراعه دا دویم دی ما ویل کورونا دکانونه سکنا د بار یو او زمکه فصل لبار دوا او زمکه د بوټو او د آبادی د بار درې ويجوز استجار الاراضي جائز دی په اجاره باندې نیول زمکی للزراعت د بار جائز ولې دي ځکه زراعت یو معلوم منفعت دی چې کله منفعت معلوم وي اجاره جائز دی لانها منفعه معلومه زکدا منفعت ده مقصوده یو مقصودی منفعت ده او اصل کې دې اشاره کوي چې منفعت غیر مقصودی من شرایط کې ویلي به اجاره نه سي کیږي ور سره معهود هم ده معلوم هم ده چې مجهول وي بلانجه جوړي رسو بیان راځي فيها بزمکو کې یو مسله ور سره بیانې چې زمکه د زراعت د بار د پکړې ونی ولا نګر دې بیان بګینی شوی چې د وبو کما نمبر واری د دام پکې دراله کملار ده دیم ته اجازه ده هم پکې راځي خپل پکې د لارې اجازه ملاويږي اگر کلار د مالک د خدا پتلې راتلی شي اگر که د وبو د نمبر واری حق د مالک د خدا غپټي والا چې بګري ونیو هغه دغه وبو باندې پټیو بګول شي راسي کنه وجه دا موږ بیا کې ویلو تاسو ذهن کې وای که یو سړی مبیا خرڅ کی نو هغه شی په مبیا کې داخليږي کم شي د وجه هغه شی په مبیا کې داخليږي طبعا چې د مبینه فایده نه اخیستل کیږي مگر پاغه سره لکه تعالی کی چابېنی دلتم د پټي زراعت د باره کې ونی چې فایده نه اخیستل کیږي مگر دا چلاري ورلا مگر دا چې وبو نمبر واری لأن الاجاره چې دا تو قدو دا منعقد کیږي للانتفاع د بارا ولا انتفاع الا بهما سم پر عبارت همونو علمتن والا وللمستاجر او د کرایدار د بار د حق وی الشرب د نمبر واری د وبو دغشن و الطريق او د لاري وان لم يشترط اگر که شرط کرایدار نه لګولې یا غبل ته راځي کم مالک وان لم يشترط اگر چې عقد کې شرط نه لګیدل دا بخشي لان الاجاره چې توقد منعقد کیږي للانتفاع د بارا ولا انتفاع الا بهما وانتفاع خبر دوړو باندې فيدخلان في مطلق العقد دا دوړه په مطلق عقد کې داخليږي نو څنګه چې مبيع شامل و بيع شامل و مبيعتم او هغه هر غشیتم چې دا غیر د مبینه فیدنا خصل کیږي دغه شن اجاره به شاملې دغه پټي منفعت تم او غشیته چې منفعت بغیر د غیر نه خصل کیږي تاسو پوه شئ البته یو سړی پټه خرڅ کی نو لار ور سره نه خرڅي کی ترڅو چې تسری نشي یو سړی پټه خرڅ کی خرڅ نو
د اوبو کم نمبر واری د هغه ور سره نه خرڅيږي تر څو چې تسریح نشي وجه دا ده په بیع کې د پټینه پیدا خستل شي بغیر د دې دواړو څنګه شي بیع کله خلک د دې لپاره یو شیخ لی تجارت کې یخلی مخ کې خرڅي نو تل کور نه جوړي چې لار به کې ضروري شي الته څه پټې دې نه جوړي چې شرب نمبر هم به کې ضروري شي نه رسي او اجاره کې هو چې پټ کارول فصل لپاره پټې ونی ولغه کې هو فایده به الله حاصلېږي چې دغه دواړه پکې نه رسي به پکې مثال ذکر کړی دی د خر بچي چې وړو کې کوټانګي هغه به جایز ده حالانکه اجاره نه ده جایز ولی پاغي نسله منفعت نشي اخیستل نه سواری به نشي کولای سامان به نشي وړي دغه شان کوم ازمکه چې بنجر ازمکه فصل نه کوي به سید تجارت په حل کوي اجاره نه د سې ځکه منفعت نه اخیستل کیږي لنډه دا چې بس منفعت مقصود دی او په کې بهر حل حاصلېږي نه دغه شي نه کیږي او کني او په اجاره کې چې د کم شي نه غیر منفعت نه حاصلېږي او به کې ضروري کني نه دټي وګورئ عقد اصل کې د نفي د باره کیږي کا د اجاري کې د بیعي لأن الإجارة لا تعقد للانتفاع ولا انتفاع إلا بهما فيدخلان في مطلق العقد بخلاف البيع لأن المقصود منه ذك مقصود د بيعنا ملك الرقبة أغد دغه مبيعي رقبه باندې ملک راتللی بس باغي مالک دلی للانتفاع في الحال لاغين فدا خستل ندي حتى يجوز تردي جائز د بيع د جحش د خر اسب بچی ته ویل کیږي چې هغه باندې سړی سامان ومان نشي بار کولای ښه عربو کې نمونه چې وګنه د بدنه لګیدل ښه زینب بنت جحش معاویه خپل امانه د لومړی گیدل چوته وي بدنه لګیدل کلب بنو کلب سپیتو پیشو والا ابو هريره دغه شان نور نمونه خلکو بدنه غنل پوهیږي باقی نبی اسلام موجود و دا نمونه خلق واخیستل معلومیږي جایز وګوره او جایز د بیع د جحش او بیع د ارض السبخه هغه زمکه چې بنجروي حالانکه اجاره نه د جایز فلا يدخلاني لند دا په بیع کې شرب او طریق نه داخليږي فيه په بیع کې من غیر ذکر الحقوق هغه په تسریح یو یا بداسي وي چې ازمکه سره د حقوق عالم د مخکې مونږ ویلي وقد مر في البيوع کې تر شوی التنبيه بخلاف الاجاره او دلته بخلاف البيع ولا يصح العقد حتى يسمي ما يزرع فيها یا مجهول ولا يصح العقد حتى يسمى ما يزرع فيها الکه پټې دی په فصل لپاره بکري ونی اوس بر دې بیان کې سبب کې کوي وجدا د کم شي چې کوي اغه زینی داسي چې پټي د نقصان ور کوي زینی داسي چې لګ ور کوي زینی بيخینه ور کوي نو بیلانجه جوړیږي رستو مجهول پر خودل مفزيل المنازعه جوړیږي جره ور سره فاسدي کې د بیه بشه رسي ها کور د ویل مړه چې څه پکې کوي اجازه ده بس به ټیک ده به مفزيل المنازعه نه جوړي ولا يصح العقد وقت اجاره نه صحیح کیږي چې سره ازمکه زراعت د بار ونی حتی يسمى تر دې چې مسما شي هغه شی یزرع فيها کم چې برزمکه کې کرل کیږي لانها زکه زمکه چې دا قد تستاجر للزراعات کله کله پیجرنی ول کیږي د زراعت د بار او کله کله ول غیر هدا بارم بي د بنا او د غرس الاشجار به چې کم شي به کې کرل کیږي فصل یادي او ما یزرع فيها متفاوت هغه هم متفاوت دي بعض زمکو د ضرر ور کوي بعض نه ور کوي لہذا فلا بد من تعیین ضروری دی د منفعت څنګه چې موږ شروع کې ویلو معقود علیه او معقود به بدواله څه معلوم وي کای لا يقع المنازعه دې باره چې جګړه جوړ نشي ورستو او یقول یو تداسی وی علی ان یزرع فيها مړ چې څه بکی کرل شي ټیک ده علی ان یزرع چې دا مستاجر بکی څه کریم فيها بزمکه کې ما شاکم چې مغاری لانه لما فوض کله چې موجر وسپارلو الخيره اختیار الیه مستاجر تا لما فوض کله چې وسپارل شو اختیار الیه مستاجر ته ارتفاعات الجهالت لري شکم جهالت کم چې مفزيل المنازعه جوړیدل المفزيه الى المنازعه تاسو ویږئ نو ما ول زمکو کې دوه قسمه یو اجاره په دوه قسمه یو د فصل لپاره بل
د آبادی او د بوټو د پاره عنوان دا سره یو د هغه منفعت د پاره چې دغه منتها معلومه شپږ میشته پورې فصلې درې میشته څلور میشته یو هغه چې منتهی دی معلومه اوس دغه بیان کړي ويجوز جائز یستاجر الساحه چې وسره په اجاره باندې ونیسي خالی میدان ليبني فيها د لپاره چې بګي بنا جوړ کی او ليغرس د لپاره چې بګي وکری فيها بدی کې نخلن خجور بوټي او شجرن عام بوټي لانها منفعه زکدا آبادی جوړول یا بوټي کرل د منفعت دی نو اجاره شوا تقصد قصدهم کیږي نو مالی متقوم شعرفن بالاراضي ازمکنا ثم اذا انقضت مدة الاجاره بیک میدان نیولې او د آبادی د پاره یا د بوټ کرلو د پاره کال نیټه وبکی شپک کاله لس کاله نیټه بورش ولنو به اوس به بوټو والته و یا آبادی والته چې خپل بوټي دې کټ کوا زمکه خالی کوا آبادی دی ورانوا ازمکه خالی کوا ها کچری دی بوټو کټ کولو آبادی ورانولو ازمکه ته نقصان ور کولو به مالک ته اختیار شته چې ورته وي د کټ بوټو په پیسې بدر کوم پرې دی داغه د اختیار نه غیر کا یا به د اورانی آبادی د خخت مخت پیسې در کوم آبادی پرې دی او کزمه کې د ضرر نو به مستاجر ته اختیار دی ک ورته بریدي په پیسو او کو کټکۍ ورانه وړي تاسو ویږئ بس دغه ماده د ضرر مادي دي د شپاړسمه نشر شوی د شپاړسمه ماده د المشقه تجلب التيسير او به ولسم الامر اذا ضاق اتسع او به اتلسم لا ضرر ولا ضرار او به لسم الضرر يزال دا ټول مادي دلته لګي بس سړي د ضرر ملاويدلو نو به می کټ کو پرې د پیسې بدر وګورئ او کنه ملاويدلو دیرشم مادم د ضرر يدفع بقدر الامكان وګورئ کوم دې ورسېدل ثم اذا انقضت مدة الاجاره کله چې پوره شي مدته د اجاره لازم او مستاجر لازميږي يقلع البناء چې بنا لري کی ختم کی اول غرس او دغه شان بوټي ويسلمها او د ازمکه وسپاري مالک تفارغه فارغه لانه شان د لا نهایت لها د بنا او د غرس لپاره خو انتها نشته دي نکوم داسې بریدونو مالک ته ضرر دی او الضرر يزال او زایلکو ففي ابقائها اضرار او كباقي بريدو بدي کې د زمکه والا د ضرر دی ذکر ضرر دی به صاحب الارض بخلاف ما لکبر وګوره او که فصل د بارز مکه نیوري وا څلور میشتي پوره شول او فصل لاشین دی نل تبه بل حکم دی کټکۍ به بنا ځکه چې په الحال به کټ کې نو فصل والا ته هغه کم چا چې په اجازه مکه نیول هغه ته تش نقصان دی خانو کزمکه باندې فصل یو میش د نور پریدي خو زمکه ولا دم نقصان دی کنه نو التبه د دواړو د خیل وساتو د دواړو به خیل وساتو بای د دې زمکه اجرت مثل ورته ورکوا چې کله فصل فوق شو ترغي د فصل په خېدو پورې ګوره کمه بخلاف ما اذا انقضت المده کله چې پوره شي موده د اجاري وزرع بقل او د فصل چې داله شین وی حسب زوی حيث تتركو دا پرې خودل کیږي به اجر المثل باندې الى زمان الادراک تر زمانه په خېدو پورې وجه دا دلته انتها شته کړل لان لها نهایه معلومه ځکه دې لپاره انتها شته معلومه نو ممکنه د شریعت د دوړو جانب وساتل شي او دا اصل لکه د دوړو خل وساتل شي قال قدري مولا فرمای الا اي اختار دا خبره میکړی وا هغه غوړه کې صاحب د زمکی اختیار کی دا خبره اي غرمه چې غارم زامین جوړ شي له دغه مستاجر د بار قیمت ذالک دغه بوټو او دغه آبادی مقلوان کټ شوی ويتملكه او مالک جوړ شي دغه فله د هر یو واحد مالک جوړ شي فله ذالک نو بس دم کول شي خدا کوم صورت کې چزمکه ته ضرر ورکو چزمکه ته ضرر نه ورکو دا بل رضا به ضروری ده وي وهذا برضا صاحب الغرس دا په رضا د صاحب الغرس والشجر وی البته یو صورت کې د رضا به نه ضروری الا ان ينقص الارض چې ناقص کیږي زمکه بقلعها
پڅ په کټ کولو آبادی ورانولو باندې ينقص مذکر صيغه ذکر لیکه خو بس ارض مؤنث غیر حقیقي لري د بار مؤنث مذکر دواړه فعل راوړل شي ارض مؤنث غیر حقیقي ده کنه فحين اذن يتملكها بدغه صورت کې دا مالک جوړيږي بغیر رضا هو بغیر د مستاجر درجانه قال قدري مولا فرمایي داسم کولې شلګه د منو ویلي شلګه ټیم پوره شو ستا بادي دا ستا بوټي دي ازمازمه کده بسيدي او کا بادي دا ازمه کړه چاله بکرې ور کيم ټیک دا زبد آبادی کوي زمه کې اله مستاجر ته د آبادی اله معلوم به کو چې د زمه کې څومره کوي چې خالی او د آبادی څومره کوي چې زمه کې غيري نو حق موافق و تقسیم کوي او يرضى بترکه ادواله چې راضي شي ببريخ راضي شي دا مالک ببريخ ويدو على حالي په خپل حال فيكون البناء لهذا زمه کې بد دوی مالک والارض مستاجر والارض لهذا او زمکه ور مالک وي لان الحق له زکه حق د مالک دی نو فلو د حق شتري اي يستوفي الله يستوفي او چنيلي زمکه درمانه نه فارغ او ميبه وفي الجامع الصغير اذا انقضت مده الاجاره وفي الارض رتبه فانها تقلع جامع الصغير کی مسله لګ بدل لیکلي بوټو والے نه دلی کلی نو فصل کې حکم داده فصل کې موده پورا شولا نو حضرت مثال باندې به تر پخېدو پریدي عوام بوټي کې حکم دار چې موده پورا شولا بس کټ کوي یا د کټ کېدو پیسې کټو پیسې دی ورکی او یادي هم د سپریدي خو ځینې شین کې داسي چاغي دا بوټي باقی او خلک تیمه دا ثمرت خلک کټ کوي نه رسي یو بیره د کټ ک بینډي دی به کوي به د کټ ک به کوي ناغي کې امتحان نه معلومه نه بوکم د بوټو کې او کوم چې داس یو پیرا سمرو کې بس به ختميږي فصل وکي څو ته وي سبزي وکي به څه کیږي ختميږي بس به خلل کې ناغي حکم میدان فصل له پوه شئ او فل جامع صغير کې اذا قضت مدة الاجاره کله چې بورشي مده د اجاره وفي الارض رطبه او بزمکه کې دغه سبزي وي فإنها تقلع دابد بيخ استلكيږي لأن الرطابه هغه سبزی نشي الا نهایت لها دي الامتحان وي فاشبه الشجر د شجر مشابه دي خدا کم یادې چې تتی سبزی کټ کې او بوټي قرار وي او به کې هغه یادې او کم چې یو پر سبزی وکړه به مزید نه کوي نرسي نسکان دي او شرشم وغيرها جوار عاقبه قصه ختمه بخا او هم فصل بوکم کېدي قال قدر مولا فرمای دغه تخلق سبزی وایمنه ويجوز استجار الدواب للركوب والحمل اذا دوانیم د سیدیو بیرو کی تقریبا بینه کی فتن لګي اوس مونږ ته چکم د سیدی خو بهر حل کوم مسله د سی و چوب بیره سبزی کوله میوه کوله او دغه وړو بوټي وو دوباره نه کوله هغه حکم به نام فصل له قدرت مولا فرمایي ويجوز استجار الدواب للركوب والحمل دا بل قسم شو ازمکا او دو قانون یو نه کورون او دو قانون یو ازمکه د فصل لپاره ازمکه د بوټو او د آبادی لپاره دوا دریم دواب د رکوب او د بارا سواری پکې یا به سامان یو ځنبل زه توړي دا جایز ده نن سبا گاڑی دي چیرته پکې ځې که سامان په وړي دا جایز ده ويجوز استجار الدواب بالركوب والحمل جایز ده په اجاره باندې نیول حیوانات د بار د رکوب او د بار د حمل الکه دا ولی جایز دي ځکه منفعت معلوم دي نو اجاره صحیح شولا لانها منفعت معلومه معهوده معهود دي رقم شي عهد کیږي معلومیږي فینت لغ الركوب البته اوس په کې لګه مسله واوري تاسو متلک متوجه شي که مطلق رکوب ذکر کړو سو بلکې تاسو د سی وای دلته په دوه قسمه دي یو هغه شی دی چې هغه کې رکوب سره بدلیږي را بدلیږي کې یو کس په سواری کې یو شان وي قبل په سواری کې نو ضرر ورته ور کوي دا صورت وسوای دي کې حکم دار کتاین ورته کو چې بلانکې به کې سواری کوي مالک ورته تعین کو یا غد خپل تعین کو نو بل په سواری به نشي کوله او کتاین نه کړي نو هر یو کس په سواری کولې شي خلق په سوا ورا کم یو چې بس په سواری شروع کړه بس مقه متعین شو به بل نشي هر یو کس په سواری کولې شي مطلب دا چې کم یو ورته متعین کوي کولې شي خو چې یو متعین کو بس به بل نشي دا نه چې کله یو خيږي او کله بل خيږي نه رسي او کوم شي کدا سیو کوي کې مستعمل سره کې فرق نه راتللو لکه دکان کې کار کولو کې
څوک چې په دکان کې جنرال سٹور ته چلی نه کی هیڅ خبره نه ده چې څوک هم کې کار کوي یو کوي به بدل شو بلې کوي سباق نه کوي ویږي کنه په وګورئ فین اطلق الرکوع کا رکوع به مطلق ذکر کړو جایز د مستاجر لره ایور کې با چې بدی سواری سور کې منشا څوک هم چې خوښي عملا به اطلاق بالاطلاق د وجه دینه چې عمل په اطلاق وشي المطلق یجري على اطلاقه ولكن دا خبره بك واور اذا ركب بنفسه خپل به سور شو اوس دا متعین شو او اركب واحدا یی په بل څوک سور کو وسغه متعین شو وس مزید لا ليس له دلنا جائز ايور کې بغیر او چې بل سور کې لانه ذکر کمی چې سور کو خپل یا بل تعین دا تعین دی تعین مراد په اعتبار سره هم دقه مراد بس نور نشته بل نشي سره وله فيما ذكرنا كما اجاره چې ذکر شوی هغه کوم دقه مراد اطلاق اللفظ ځکه لفظ مطلق ذکر بس کوم راله بس مقامت ثبات شو دا تعین د مراد شو د اصل نه ګوي چې بیخنه هم دقه مقرر شوی او خلق متفاوت دي په رکوب کې فصار كانه نص على ركوبه ګوي دا کم کسي سورې کو یا خپل سور شو نص هم بده شوی دي وكذلك تصبيږي کنه اذا استاجر ثوبا لللبس واطلق فيما ذكرنا لاطلاق اللفظ وقشان مساله تاسو ګورئ ما پکړی باندې دی موجب ل کپڑا ور کړل نو کپڑا هم داسې ده که یو کسی استعمالي یو شان استعمالي بل شان زویری په یو ورځ کې شلی او بل کسی ډېر وخت استعمالي خلکو بس لازم داسې مګه هیڅ پروا نه کوم پتم نه لګی چی کوم جوړه مشتاو کوم نشته هیڅ تیری ورکی ډېر واپس را پیدا شي لکه دا هم پکې ده خطا سو پوهیږي خبره نو مستعمل د کپړې بدلی ښه لہذا دې کې مقه حکم دی کچره مطلق ورته یې کپړه ورکړي او په اجازه باندې صحیح دته متعین کول اختیار دی چاته اچي که خپل کپړه واچول او قبل دی ور واچول کم دی واچول بس دغه بار شو بل نشي استعمال ولې کوي استعمالي د تعدی کوي او به د مستاجر په قبضه کې شی مضمون پاتې کیږي غیر مضمون بنئ غره به په زمان بهر حال راضي غاصب به جوړيږي او کچري پاکت کی تعین او شش پلان کې ورا کپڑے اچي بس به خو بهر حال خبره ختمه به بلکې استعمال ولې نشي خدا د هغه اشیاء حکم دی چې هغه مستعمل زره بدليږي وکذالک اذا استاجر ثوبا یو سره په اجاره باندې ونی سي کپڑا لبس تپارا لبس څه ویلو کې یو سړی کپڑا ونی چې د دې لپاره چې پرده تی وا ما هټول خلک یو شان وي واطلق او به مطلق ذکر کې دا ونه وي چې څوک به کپڑے استعمالي فيما ذکرنا به حکم د عموم کې مقشانی څنګه چې مخکې ذکر شو څه شو څنګه پرې هوته څنګه جذب کې شته دي للبس واطلق به جائز ده پکار دی چې پکی جائز ده او به څه سره بعد في حكم العمومي اچھا جی وكذلك دا کپڑا چې دا کنه څوک په اجاره باندې ونیسي د لبس لپاره او مطلق ذکر کې دا هم فيما ذکرنا اکم چې ذکر کړه اق شان دی په عموم کې مطلب جائز دی اطلاق اللفظ اگر دلته لفظ مطلق دی او تفاوت الناس في اللفظ او خلق هم په استعمال کې لباس اچولو کې دا متفاوت دی نو بس بینه دا رکوب او حمل بشان شو وان قال على ان يركبها راكب يركب فلان دا خبره د ما وختي کړي وکبا قاعده تسریح وکړه څوک به سواری کوي کم شی به وړي کپڑا به څوک چي به خو عقد نه تعین وشو مستاجر تعین نشي کولای به وین قال على کی اجاره منی ونی سی بده شرط چې سواری به کوي فلانه او يلبس ثوب کپڑے با چي بلانکه فرق بها او به د مستاجر رپاتيږي او سور کې غیر او البسا هو یا دا کپڑا واچي غیر تا او په دې صورت کې هلاک شي غره به توان راضي کا استهلاک خو پرې دا که هلاک شیم وجه سره ما ویلو دا تعدی دا ادا خو په حقیقت کې څه جوړ شو غاصب بیان روان دي فقہ کې
اهم باب چې د غصب دی ښه کټولو قبضو بیان راته کوي د غصب خپل احکامات دي به تاوان ورکی که زوات الامثال نو په مثل باندې که زوات القيم نو په قیمت او بل ودی باب هم ډیر اهم دی علی غصب زد دی ګوري لأن الناس خلق شریع تفاوتون فی الرکوب دا په رکوب کې متفاوت دي او بلو بس کې فصحت تعیین تعیین به کې صحیح دی ښه اصل کې مسله دا ده مالک که مستاجر ته قید ولګي او دا قید فیدناک وي نو د دې قید خیل بساتی کوي نه ساتلو غاصب ته جوړیږي تعدی کون کې دی جوړیږي پوهیږي په او دا قیدونه چې څوک به کپړې چې سواری به څوک کوي دا فیدناک قید دی فصحت تعیین تعیین ټیک دی وليس له بینه د جایز دغه مستاجر د بارا یتعدى هو چې دینه متجاوز شي او دا حکم صرف د کپړو د دوابونه دی وکذالک کل ما هر شی یختلف او چې مختلف کیږي باختلاف المستعمل باندې لما ذکرنا وجه ملویلی وا چې خلق بکی متفاوت دي ځینې سره به خرابې ځینې نه فاما العقار کزمکه څوکونی سي او هغه شی نه لا یختلف باختلاف المستعمل چې دا مستعمل به اختلاف سره نه بدلیږي دکان دې څوک چمبکه جن سٹور چي نو بدغه شان صورت کې کشری شرط ولګي چې بلانکې به بده کور کې اوسېږي نو بل موسیدل شي رسې به ځکه دا شرط چې دا فیدناک نه دی د شرط له اعتبار نه اذا شرط سکنا واحد چې شرط بکی سکنا دی یو کس فله مستاجر لبهم جایز دا یوس کنه غیر او چې بل بکی اوسي لان التقييد غیر مفید ګورو دا قاعده مبيلي وکم قید چې فیدناک وي هغه قید له اعتبار وي ځکه تقييد چې دا غیر مفید دی لعدم التفاوت ځکه تفاوت نشته استماع مستعمل سره بدلیږي نه والذي يضر بالبناء اعتراض تفاوت به کې راضي کنه آبادی به خرابوي مړوي هغه بل شی ده او هغه شی چې زر اچھا جی والذي يزر بالبناء خارج على ما ذكرناه ها دمر خبره کوي صاحب د هدايت کوري نیولې دکاني نیولې ده نتا ویلی چې هرڅوک بکی هرڅ بکی کولې شي هرڅوک بکی وسولې شي خنجران دیوالم بکی وسولې شي حدادم بکی شي وینا خو مخکې مونږ ویلی حکم شباده ته نقصان ورکي خو تاسم خارجي دی خو پرېدا اوس ورسېدلې به والذي يزر بالبناء خارج اخوارج دی علامه ما ذكرنا مخکې ویلی قال قدري مولا فرمای وان سمى نوعا وقدرا معلوما يحمله على الدابه ما دي مجيب لا سواری ورکړه پکړی باندې او شرط ولګیدل چې من غنم به وړما نو حکم داده دا به من غنم وړلې شي کم هم په وړلې شي او غنم وبشان چې سواری ته کم شي zarar ورکی د غنم وبشان وي هغه به من وړلې شي حکمن بل شی د غنمونه زید ضروري وګر چې منو اپی نشي وړي لکه وسمنه به من وړي خو په یو ځای پرتی ځای خرابي وګوره خدا د حیواناتو مسله ده نو که بدیام گاړو کې دغه شان د zarar قصه وا چې بل شي خرابولو اگر چې هم وزن والده نو کار نشي کولای او کنه بس ټیک وي لنډه دادا تاسو د قاعده ووري د تما تعین وکو یا د تعین وکو چې زبستا بده سواری باندې پلانکې شوړما اب منی اب دو منی هدي ولا بیان کو بل شي وړي شي کنه نو قاعده قبل شه د دې بشانو یا zarar کې د دینم کمو اپی وړي شي اگر که تعین د دې شوی دی او قبل شه بزرر کې د دې نه زیته نه غپی نشي بس سواری کا سوداګي وو کاغه اسو کاغه خو ګوري وین سما کچری مسما کې نوع غنم وقدرا من معلوما معلوم يحمله على الدابه چدا به بارکی بدابي مثل يقول مثلا داسي وي 5 اقفزين بوي 5 اقفزه حنطه پنځه قفزه غنم فلو دل جائز دا يحمل ما هو چې دا حمل کې بدی هغه شی چې هغه په مثل حنطه و دي په ضرر کې یا اقل بضرر کې لکه شهير او سمسم شرشم وداني لانه دخل تحت الاذر لکه د مالک د طرفه کې اجازه او غدي تم شامل شو شیخ بل ما تحت لره متضمن وی کا عدم التفاوت ځکه تفاوت به نشته او لکون یا بدا سی وایو دا خو تبدیلی د خیر ته من الاول دا ولنا دا اولنا کم ضروري شی دی چې هغه په وړې شو دا په طریقه ولا وړې شي البته وليس له مستاجر لنه د جایز اي يحمل چې په بار کې هغه شی هو اضر من الحنطه چې هغه د حنطو نه ډېر ضروري وي کلمه الحيله کمالګه او حديده
لانعدام الرضا به کله مالک د طرف په دې باندې رضا نشته دی تاسو ویږئ وان استاجرها ليحمل عليها قطنا سماه ومقه مساله ده کدما ته ویل جی من مالوش په علماء او به من وسپنه کې خود له هلاک شتوان به ور کې دا تعدی وکړه غاصب جوړ شو وجه سره مالوش خو ټول بدن خوري یو ځای نه خرابوي بوج به یو ځای نه وسپنه ټول یو ځای باندې راغونډي خو نقصانی وګورئ وین استاجر کچري بلاندې لیکلي دي مخکې مثال چوک نه هغه نه دا خبره معلومه شوی واخو هغه نظیر د کیل او دا نظیر د چا دی د وزن دی وین استاجرها ليحمل عليها چې بار کې به سواری باندې قطنن سماه مسمای کې مثلا من فليس له ورل جائز نه ده يحمل عليها جبار کې بدی باندې مثل وزنه فمثل وزن د مالوچ حديدا وسبنا لانه ربما يكون اذر دا ډیر کړه چې دغه حدید ضررناک کی بدابي فإن الحديد لا يجتمع في موضع دا جمع کیږي په یو ځای من ظهره دا غي دملانا والقطن ينبسط على ظهره هغه بملا باندې خوريږي نه ضرر نه ور کوي وإن استأجرها ليركبها فعرض فمعه رجلا فعاتبت زمن نصف الاكبر وګوري په اجاره باندې د مانونی ولو اوخ موټر سایکل صرف زبې زما او به ځان شاته بل قسم سور کو او به هلاک شو نشي مستاجره د غسر امانت خو چې کله زما مخالفت وکړو ولی ځان سور کو نه غیر مضمون نشي جوړ شلو مضمون امانت نه جوړ شلو غصب اوس بهر حال بد توان راځي دومره د نیم کی اجازه ته د او بل چې سور کړي هغه کې نو او قانون دار چې کله یو شی هلاک شي او یو کی اجازه یو بل کې نه نیم دوان به راځي صحیح پوه نه شولې په نیم دوان به راشي باقي د وزن زیات دی او کابل زیات دی له اعتبار نشته ځکه انسان وزنی نه دی او وزن له اعتبار هم ځکه نشته چې کله سړي وزن ډیر وي خو په طریقه پیږي حیوان کټي کی سواری ټکی او کله کمزور وزن خو په طریقه نه پیږي خرابین لہذا وزن لا اعتبار نشته د دوه وجې شولې راسي کنه وګورئ وإن استأجرها كشري دابه وني ولا بيجارة ليركبا چسوريږي به بدي فارض فمعه ځان سره سور کو رجلن بل فاتبت دابه هلاك شول زمين نصف قيمتها زمين بيدنم قيمت ولا معتبر بالثقل ثقل اعتبار نشتما ویلو دو وجه يودا لأن الدابه قد يعقرها فعقروها دا کله کله هلاکی جهل الراكب د راکب جهلي اگر چې خفيف في سپک سړی لکه د خواجه ويخفف او خفيف ويخفف چره ويخف دې کنه او خفيف في عليها بدبا باندې ركوب الثقيل د ثقيل سړی سوریدلم لعلمه بالفروسيه وجدال چې علم په فروسیت باندې اګلا سړی شسواری باندې علم لري ولأن يعني خدري ولي نه خراب يرسم لقدرون يرسم رمالم بك واچي ولأن الآدمي چې دی دای بل وجه دا غیر موزون دی نو فلا يمكن ممکن نه ده چې موږ معرفت د وزن کو وګورو چې دا کوم کس اجازه ته د سلس وزن دی او د غبل 200 نو 200 توان بره کوي او کده د 2 د غيو نو به یو را کوي پویږي دا څنګه ده فاعتبر اعتبار به عدد الراكب لرا عدد الجنات في الجنايات لکه یو سړی 2 کس په چړو وي 3 کس وي ملشي هر یو کس د زخم دیت ور کوي دا به نشته چې یو زخم ډیرو د بل لګو رسي هغه یو زخم داسې چې غینه څوک نمرې باغ خو به څه نشته دي خو چې مریت یو د یو ډیرو لګ لګو د شي زخمونه هر یو نه مړ کېدلو هغه به دا نشته لګو ډیر برابر بي وان استاجرها ليحمل عليها مقدارا من الحنطه دا مکه شان دا د ماته ویل جی دا سواری دی را کمن غنم په وړما ویل ټیک دا د به دوه منه واچول د سیارامي دي یا دغه او هلاک شو دلته اوس وزن له اعتبار شته شی وزنی دی نو کوم شی چې پیچول او د کوم چې اجازه تو کدا برابر نیم دیت براګي نیم توان براګي ځکه یو کی اجازه تو الجواز الشرعي ينافي الزمانه 50 ماده 90 ماده ده او دا بل نو او کدا کوم یې خېدا ډبل او دا کوم چې اجازه تو ده هغه په مقابله کې سنگلو
نو 200 توان برای کوي که برعکس به با 100 سره کوي د سب څه ورسا وګوره وین استاجرها که به اجاره باندې دبونی ولل يحمل عليها چې بار کې بدی باندې یو مقدار د غنمو فحمل عليها ببار کړلو اکثر منه دا غي نزيد فعاتبت هلاك شول زمینما دا حیوان سره بزامین وی دا هغه څه زاد ثقلو دا غیسی چې هغه ثقل پکې زیات ثقل زیات شوی څومره لأن هذا حيوان چې دبا عاتبت نب دو شین هلاك شولا یو بما هو ماذون فيه اغه چې هغه کې اجازه او دیم اغه چې غیر ماذون او سبب پکې اصل کې څوک دی ثقل لی نو فن قسم عليهما بدول بتقسيم شي الا اذا كان حملا لا لک برو ګورې لکه دا کوم مسله تیر شو لکه نه بلې ځان سره کېنه او من غنمه بنور واچول لا صورت کې چې سواری طاقت لرلو کله ځان سره بل کس کېنولو او سواری داسي و چې د بل کس طاقت نه لرلو د کېنولو به بد ټول توان ور کوي دا خو به پابل هلاک شو یقیني تور باندې سماسیت چې په بل کې نو نسبت د حکم مقته کیږي تاسو ویږي کنه اول متسبب ضامن وان لم يتعد والمتسبب لازم الا بالتعدي متسبب على ضامن جوړيږي چې تعدي وکړي دلته کړي طاقت نه لرلو پکې دغه شان د یو دانې نور طاقت نه لرلو کده په کیلو نور کې خودلو کو منی په کې نور کې خودلو هلاک شو ټول توان باور کوي او ځان سي ماشوم کېنو ماشوم نو ماشوم به د غټ سړي په حکم کې نه دی هغه وزن په اعتبار سره وګورئ الا اذا كان حملا داس بورو بوجو لا يطبق سمې پرې خودل کده دغه کنه لا يطيقه دې کنه چې طاقت نه لرلو مثل تلك الدا لا يطيقه چې طاقت نه لري دغه بوج مثل تلك الدابه په مثل دغه دابه طاقت نه لري فحين اذن يضمن زمين بجوړيږي ټول كل قيمتها لعدم الاذن فيها اجازه بګنو اصلا لخروج عن العاده ذکر د عادت نه وته لکه څنګه چې دکان کې حداد وسولو هغه شان بجوړ شي وان کبه حدابه بلجامها مولا سواری ورکړي و د لګام نرخ کلا ای وهلا هلاک کړلا توان بشته کنا امام سے وای بهر حال په توان دي صاحبین وای جی کده معتاد رخکلی کړي معتاد وهلی کړي نو به توان نشتا او که غیر معتاد کړي به شتا وین کبه حدابه تکچری دبر رکاگی بلی جامعانا داغی د لگام نه او ضربها ی وهلا فاطبت هلاك شي زامن به امام سے وای دا مفتابه رائے دا وقال صاحبین فرماینا زامن کی اذا فعل فعلا متعارفا ک متعارف فعل کړي دا اصل کی امام کرخی رحم الله اصول لیکلی هغه کتاب د مسالې کې به د ائمه منس کې اختلاف د بار خپل اصول دي د صاحبین او د امام صاحب هیڅ یو اصل لا دي چې کله شی مطلق ذکر شي صاحبین پکې د تعارف د وجه نقید لګي او امام صاحب پکې د ورد د وجه نقید نه لګي او قدم نه خو خمنګ اصول کې وایو کله چې حقیقت مستعمله وي غیر متعارفه مقابله کې مجاز راشي کم یو متعارف امام صاحب حقیقت له اعتبار ور کوي او صاحبین مجازي متعارف له اعتبار ور کوي دا حقیقت د اطلاق معنی پر خودل او د ورد د وجه نه پکې قید لګول لا مجاز دی دغه مسله ده اصل کې لأن المتعارف مما دا ګوره وای کنه دا هغه دی چې داخلي کې تحت مطلق لقد چانت وي دا لګ وهل لګ رخل بکرال فكان حاصلا باذن یګوي چې دا حاصل شو په اجازه د مالک نه بزامین جوړیږي ولی ابي حنیفه رحم الله وای ان الاذن جو دا مقید بشرط السلامه دا اصل کې چې د اور موافقه چلولو کنه ما خو اصول تم بګلاړو او د فقه قاعده دا د الجواز الشرعي ينافي الزمانه دا کوم شي چې اجازه ویږي کې زمان نه 90 نمبر ماده ده امام سی وې دی ماده کې یو قید دی جواز شرعي دا د زمان منافي د ټیک د زمان به کنه راځي خو چې کوم ځای کې شرط د سلامتی نه دلته شته دلته توان راځي لکه بلاره چیزي لا رمانه او څوک دی وولو توان د چا مال له هلاک توان راځي کنه راځي حالان کې تک خو جایزو ولې قید پکې دی چې سالم بزي چاله بزرن نور کې امام سے وی اذن چې دا مقید دی به شرط سلامت باندې اذ يتحقق السوق ځکه دا رخل لا متحققي بدون ما بغیر د وهلو در لګام نه او مال المبالغه او دا کار خود مبالغه ده پاري چې تیزه ځکه وی ځکه راکاږي نو فيقيد دا اذن مقید دی به وصف سلامت باندې کل مرور فی الطريق لك مزل کول بلاره کی